زه نامجي صاحب او ستاسو د چینل ډېره شکریا ادا کوم چې موږ هم د خپلو خیالاتو اظهار موقع راکړه. زه د ضلع چارسدې د ویلیج کونسل سیکرټري اسوسییشن جنرل سیکرټري یم، چونکې دا موږ تورې پټۍ تړلي، تاسو به دې طرف ته خیال وي. دا زموږ احتجاج دی. موږ 20 نومبر پورې حکومت ته دا الټیمیټم ورکړی. دا زموږ د صوبایي مجلس عاملې فیصله ده چې 20 نومبر پورې موږ علامتي هړتال کوو. حکومت ته موږ دا یو الټیمیټم ورکړی چې تاسو زموږ اپګریډیشن اهم مطالبه چې ده موږ خپل اپګریډیشن نه کوي، ځکه چې په غالبا په 12 مارچ 2016 کې د قیوم سټیډیم کې زموږ کنونشن و، په هغې کې چیف منسټر پرویز خټک صاحب موږ ته علی اعلان ویلو چې ما د یونین کونسل سیکرټریانو مطالبه ومنله. خو زه افسوس کوم چې 2 کاله تیر شو او هغه مطالبې ته عملي جګل وانه غوښتل شو. د وزیر اعلی هغه اعلان اوسه پورې عملي اقدامات موږ ونه لیدل. لہذا زموږ احتجاج تر د 20 نومبر پورې او بیا په 21 نومبر باندې بیا موږ په پېښور کې راټولیږو او هلته به د مستقبل لایحه عمل ټولو د خپل مطالباتو د اپګریډیشن لپاره. زموږ دا د حکومت نه دا پرزور مطالبه ده. بیا موږ د احتجاج لاره مختارو او آینده لایحه عمل والو په مشترکه هغه باندې دا زموږ مطالبات دي. بالکل جی سره چې پورا پر اتفاق دی په دې مسلو باندې حکومت عمل درآمد وکړي. بالکل دا ټول ټیک نه خبرې او نه مطالبه حکومت ومني. بالکل دي دغه د مطالبین کې دا ترامانه مخکې پوسټ راغشتي دي راتلې چې دا کوي شکلې په فیسبوک باندې د حق د پاره جنګ ولا غشته شپیرو دا نه چې موږ او کنه کیمرا ته دا ټول محکمو د ابدا اپګریډیشن شوی دي او زموږ نه کیږي. اخر ولې څه وجه ده؟ د دې لپاره موږ خپل د حق د پاره بجنګي.